ته په دې باندې خور صرف رضا کوي چې زه پې کفن اچوم میراث ولا ورکړم کنې میراث درته سړی وایي دومره پټې دي دومره جایداد دي چې دې ځای نه ډز وکړو نو په اوچت ځای باندې کارتوس نه وړي دا ستا سره در سره دی او ستا سره پکې د خوري سره او ښه غره دې پې اچولې ده وایي په وتمان خیل په دوس خیل کې چا چې دی نو خوره ولوړله حصه ورکړې ده ما ورکړې ده راشه اولنې زه ته خپل ځان خیم راشه په غازي بابا کې تپوس وکړه زما د کور مخې ته زما کور جوړ کړی دی 2 خویندې مې دي او ورور مې د مشر دغه دی ناست دی چې کله تقسیم کولو پلارم ژوندی والله دې وبخي هغه ویل ما له پکې مه راکوئ بچیه دغه یو کور کې زه ناست یم او تقسیم پې وکړئ 2 کسان یې مال زمونږ یو 2 خویندې دي 2 ځای کوي چې څومره زمونږ یې دغه عمره دې خویندو له ورکړو هغه شان د پیتره راښکله او هغه عمره حصه مې خور له دواړو خویندو له ورکړه څومره چې زمونږ رسېدله او یوې پې کور جوړ کړی د راشه زما د ډېرې مخې ته د هغې کور دی تپوس یې بیا وکړه بارن کې مې یو ځل تقریر کوو یو ځل مې په ګردۍ نه پورې غاړه مخامخ په کاریز کې تقریر کولو ورته مې ویل چې یاد وساتئ په کاڼ کې چې زما په خدای قسم دا یاد علما ناست چې نم حج خلاص کي نم علم خلاص کي نم تبلیغ خلاص کي هېڅ عمل هم نشي خلاصولی چې دا پردی مال هم نه وي ورکړی د پردی حق نه په دې دوکه نه شي چې ډېر مونځونه کوم او روژې نیسم او نفلونه کوم په تبلیغ کې د کال وځم او بار ملکونو ته لاړلم بلو چا پوسټ ورکړی و چې خفه کېږئ مه خو اجتماع را روانه ده خو اول د خویندو حقونه ورکوئ نو بیا که اجتماع له ځئ نو لاړ